وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ودرید او سی فرمایل اے صحابو پتا سو کی څوک شتا چې مانا یو څو خبرې زده کا زه ورته وکړم یو څو خبرې زده کا او پاغي باندې پټینتیا سره عمل وکا پتا سو کې څوک شتا ابا هريره فرمایي چې حضور مبارک چې کله دا आवाज وک چې پتا سو کې څوک شتا چې زه اغوی ته یو څو اهم خبره وکړم مانه زدکا او پاغي باندې عمل وکا ابا هريره فرمایي چې زه حضور مبارک ته ودریدم ما ورته فرمایل یا رسول الله مبارک زېما چې زبا دا خبره در نزدکا ومم او زبا په دې خبرو باندې ان شاء الله عملم کوم ماته بیان کړ اوس ګوره ها ابا هريره فرمایي چې حضور مبارک په دغه څو خبرو کې اول نمبر خبره دادا حدیث الفاظ دادی اتق المحارم تكن اعبد الناس اول نمبر خبر حضور مبارک دا وکړه اے ابا هريره ګوره حرام کردو شیانو نه ځان ساته چې کوم شیان الله حرام کړی دي محارم اغه نه ځان ساته چې اغه لا نږدې مرانه شي چې کلی کوي رب لا یزال ذات را یادوا اخرت را یادوا قبر حشر را یادوا داغه عذاب او عقاب را یادوا داغه سختی را یادوا ګوره چې محارم لرانه شي حرام کردو شیان ول نږدې مرانه شي حضور مبارک ورته انعام بیانې تکون اعبد الناس الله پنیز باندې په پټولو کې عابد او عبادت گزار شمار شي الله پنیز باندې بدشه شمار شي عابد عبادت گزار تب الله پنیز باندې د ټولو نزیات عابد عبادت گزار به چې صرف د چا نه ځان ساتي محارم نه ځان ساتي حرام کردا آیا تاسو توایم آیا مونږ تاسو په حرام کردو اشیاء باندې نیو خبر ولې څوک نه دی خبر بیا یم کو دي تویل کږي سرکشي دي تویل کږي طغیان دي تویل کږي سرد پوي د الله په حدود کراس کولو باندې سترګې پټول دي تویل کېږي خپل ځان د الٰه العالمین د عذاب حقدار جوړول ټول مونږ تاسو په دی باندې پويګو خم پیژنو بدم پیژنو اے ابا هريره محارم نظام وسات الله په نيز باندې بته عبادت گزارې مونږ تاسو منځونه څومره زیات دي نفلونه اول صفونه تسبیح کپڑے پګړی ګيري او مونږ تاسو په اعمالو ته وګورئ چې روزانه په بنیاد باندې په څومره ګناهونو کې سره د ټولو شیانو افسوس خبره ده خپل ځان په ګناهونو کې موت مبتلا کو هغه عبادت پرې ده صرف فرض کوه بس ګناهونو نه ځان وساتئ حضور مبارک ابا هريره ته په یو څو خبرو کې اول خبر هم دا کړی ده اتق المحارم او بیا ورته فرمایي دویم نمبر نبی علیہ السلام ورته فرمایي ورضا بما قسم الله لك تكون اغنى الناس چې څه فیصله دویمه خبره دا ورته وکړه چې څه فیصله الله تعالی ستا په حق کې وکړه دنیا کې موږ سره څه وشي دا د الله فیصله ده ابا هريره په هغه باندې څو صفاغه باندې راضي اوسه چون چرامه کوا تكون اغنى الناس تب په دنیا کې د ټولو نه غني او مالدار انسان غنی انسان بشي مالدار انسان بشي الله په فیصله باندې بالکل رضا بالقضاء چې څه تقسیم څه د خدای پاک درکړي څومره نعمتونه څومره رزق څومره پیسې څومره سہولیت بس دا الله تقسیم دی پاغي باندې رضا اوسه تب د دنیا مالدار ترین انسان بوم دی او بیا ورته فرمایي واحسن الى جارک دریم نمبر خبر ورته کا تکون مؤمنا حضور مبارک ورته دریم نمبر خبر سکا کزان کامل مومن جوړي چې زه کامل مومن شمه خپل پړوسی چمګاون کې چې څوک در سره اوسيږي هغه سره خېګړه او نیکی کوي نبی عليه السلام تکون مؤمنا
تبس شي کامل مومن مشي. او بیا ورته فرمای واحب للناس کما تحب لنفسك تكن مسلما. ابا هريره څلورم نمبر خبر واورا ورته فرمای چې کوم سیز تخپل ځان د پاره خوخي اغه سیز بل مسلمان د پاره خوخړه. چې کوم سیز د خپل ځان د پاره بد غړي اغه بل مسلمان د پاره سو غړه بد یا وګړه. تكن مسلمن په دغه یو عمل باندې با الله تعالی کامل مسلمان درنه جوړ کا. نن سبا دا خبره الټا ده کنه الټا. کوم چې ځان د پاره خوخي هغه بل د پاره بد غړي. کوم چې ځان د پاره بد غړي هغه بل د پاره ښه غړي. زکه تباہ او برباد یو. زکه په تنزل باندې یو. مونږه براینام مسلمانان یو، د ژبې مسلمانان یو، د خلی مسلمانان یو، د زړه مسلمانان او مؤمنان نه یو. رب لا یزال د مونږ د زړه مسلمانان او مؤمنان جوړ کړي. چرته مو داسې کړي دي. او په اخر کې ورته فرمایي ولا تکثر الضحك. ابا هريره زیات مخاندا، کثرت خندا مکوا. دا ډیر چې سړی خاندي ولی فان کثرت الضحك تميت القلوب. زور مبارک ورته فرمایي زیات خندا د انسان زړه مړ کوي، اخرت تر نه هېري، الله عذاب تر نه هېري، اخرنه عاقبت او انجام تر نه هېري. زیات خندا مکوا. حضور علیہ السلام مبارکم په خپل عمر کې زیات ندی خندلی. دا د قران کریم حکم هم دی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. الله فرمایي ډیر جاړي ډیر کم خاندي. خلک سوي چې څه ایمان دې تیر کړی دی چې دومره خاندي. هغه انسان چې ایمان تیر کا ولا خاندي هغه انسان چې پر رب باندې ځان وبخي. ولا خاندي هغه انسان چې څوک جنت لاړ شي. هغه انسان د خندا مستحق دی. ما استاد سره د دومره ګناهونو خاندو. نو په دغه څلورو پنځو خبرو کې اول نمبر خبره محبوب علی السلام ابا هريره ته سکړي خپل ځان د حرامونه وسات او کوم نه ساته. دا حدیث امام بهقی روایت کړی دی. کزانم د ګنانا او نه ساته. حضور مبارک فرمایي چې کله چې انسان ګناه وکا د هغه په زړه باندې یو تور داغ ولګي. دا خبر سره یاد ساتئ. یو تور داغ د هغه په زړه باندې ولګي. که دغه انسان الله ته رجوع وکړه، توبې ویستا، خپېمانه شو، حضور مبارک فرمایي په توبه باندې الله جل جلاله هغه داغ بیرته پاک کا صفایه کا. او کدا توبه ونیستا او په ګناهونو کې مبتلا دی، نبی علیہ السلام فرمایي دا داغ یا غټیږي، دا تور داغ غټیږي تر دې پورې چې دا زړه مکمل تور شي. دغه داغ یې راګیر کا. او بیا په اخر کې سي چې بیا دغه سي انسان ته ډیر په مشکله باندې د توبې توفیق ملاوي. او بیا حضور علیہ السلام صحابو ته څو فرمایل چې دا هغه زنګ دی چې الله تعالی په قران کې ویلي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. الله په قران کې فرمایي کنه چې دا کافران ایمان سره نه راوړي، دا اسلام سره نه قبلې. محبوبا ستا والضحى چهرهینی نزول د قران ګوري، د صحابه زمانہ، د ستا زمانہ، د جبرئیل علیہ السلام زمانہ، د نزول د قران زمانہ، بیا ایمان نه راوړي. ابو جهل ابو لهب زکی نه راوړي. الله ورته په قران کې فرمایي د دوی زړونه تور دي. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. د دوی زړه زنګ آلوده دي، دا زړونه زنګ شوي دي. نو چې کله انسانم ګناه کوي الله ته رجوع نه کا، کثرت ګناه کې دا زړه توریږي مکمل تور شي، په زړه باندې هغه زنګ چړاو شي. دغه سي انسان بیا چې الله طرف ته رجوع کنو دا د لپاره بیا ډیره مشکل شي. علما فرمایي چې اکثر دغه سي انسان نعوذ بالله من ذلک بغیر د ایمان نه بیا دنیا نه ځي.